أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ربط دے آیات کریمہ ذکر کئی د دې آیات د مخکې سره ربط دا دی په دې آیات کې ذکر د عقوبت دنیاوي او اخروي دی د هغه کافرانو د پاره چې مخکې آیات کې ذکر شوي دي. د عقوبت دنیاوي حاصل دا دی چې انسانیت بنا دی په علم او عقل باندې او په دوی باندې د هغه اسبابو یعنی هغه اسباب په بن شوي دي نو د زناورو په شان د دې وجنه د دې دریو سیزونو د سلب کولو نه وروسته حکم کړی دی لکه په اولئک کالانعام سره سورہ اعراف آیات نمبر 179 کې او عقوبت اخروی چې دی نو هغه عذاب عظیم دی. ختم الله على قلوبهم د دې ځاینا بیان د فریق ثانی کوي مع صفات الثلاثه یعنی د دویمه فرقې ذکر کوي سره د هغوی دریو صفاتونو قبیحونه. ختم الله على قلوبهم ختم د قلب سره په قرآن کریم کې سلور کرته ذکر دی او په سورہ جاسیہ آیات نمبر 23 کې په دې دواړو ځایونو کې په طریقې د اخبار سره دی د حال د کافرانو نه او په سورہ انعام آیات نمبر 46 او سورہ شورا آیات نمبر 24 کې په طریقې د تعلیق سره دی د پاره د اظهار د قدرت د الله تعالی په ختم لګولو باندې یعنی په مهر لګولو باندې. وس ختم څه ته ویل کېږي؟ ختم په لغت کې د څیز آخر ته رسولو ته ویلی شي لکه کتاب ختمول، کار ختمول، بیا لازمی عرفي د هغې سره مهر لګول دي لکه خط په آخر کې یعنی خط چې آخر ته ورسي نو په هغې مهر لګولی شي د پاره د دې چې نور څه څیز داخلول په هغې کې منع شي او د هغې نه څه څیز ویستل هم بند شي او منع شي. او په دې معنی سورہ تطفیف آیات نمبر 26 کې دی بیا لازم د مهر لګول لازم د مهر لګولی شي د پاره د دې چې نور څه څیز داخلول په هغې کې منع شي او د هغې نه څه څیز ویستل هم بند شي. او په دې معنی سورہ تطفیف آیات نمبر 26 کې دی بیا لازم د مهر لګولو سره بندېدل او منع کول دي نو هغې ته هم ختم ویلی شي. دلته او اول او دویمه معنی احتمال نه لري لکه دا مخکې چې موږ ذکر کړی نو درېمه معنی تی مراد ده. امام قرطبي په خپل تفسیر کې ویلی دی چې ختم د قلب دا دی چې کوم خطاب کوي په هغې باندې ځان نه پوهي او هغه نشي کولی او په آیاتونو کې فکر هم نشي کولی. او ابن کثیر د مجاهد نه روایت کړی دی چې کلکوالی د ګناهونو په زړه باندې چې راګیر کړي هغې لره یعنی د زړه لره د هر طرف نه نو دا مهر دی. او امام قاسمی ویلی دی چې داسې حالات په زړه کې پیدا کېدل چې په هغې کې انذار اثر نشي کولی یعنی ته له سیاره ورکوې هغه پکې اثر نشي کولی او حق پکې هم نشي داخلېدلی. نسبت د ختم الله تعالی ته حقیقتاً ده
هیڅ تاویل ته د دې حاجت نشته چې ته پکې تاویل وکې. څه چې الله تعالی د هر څیز خالق کړی دی یعنې هر څیز پیدا کړی دی، که هدایت وي او که ګمراهي، خیر وي او که شر وي، کفر وي او که ایمان وي. لکه سورہ صافات آیات نمبر 96 کې خطاب د ابراهیم علیه السلام د کافرانو ته چې الله تعالی تاسو او ستاسو عملونه پیدا کړي دي، او معتزله وایي چې دا قبیح کار دی او د قبیح کارونو نسبت الله تعالی ته نشي کېدلی. نو د قبیح کار هغې نسبت الله ته کول وي چې دا ټیک نه دی. معتزله او دا مسلک دی او دا مسلک ټیک نه دی. لکه د غلطو کارونو نسبت په وی الله تعالی ته نه کوي، د دې نشي کېدلی. نو هغوی د دې په 5 طریقو سره تاویلونه کوي چې هغه معاشري په کشاف کې لیکلي. د هغې اول جواب دا دی چې پیدا کول د قبیح خو قبیح نه وي، په هغې کې ډېر حکمتونه دي. لکه چې الله تعالی څه ضرري څیزونه پیدا کړي لکه مار، لړم وغیره. لکه کسب کول د قبیح وي او کسب خو د بندگانو عمل دی، لیکن دا بندگان کوي. نو دا هو د قبیح کار کولم قبیح دي، خو لیکن دا عمل د بنده دی، دا خو د الله نه دی، دا خو بنده په خپله کوي. لکه زنا کول دي، نو دا خو الله تعالی پیدا کړی دا، خو لیکن اوس که یو سړی کوي نو دا عمل د دې بنده خپل دی، دا خو د بنده په خپله وکړو، نو په دې باندې بنده ګناهګار دی. غلا ده، نو دا هو الله پیدا کړی ده، اوس یو بنده کوي نو دا که بنده وکړن دا عمل د بنده دی، په دې باندې دا بنده ګناهګار دی. یا غیبت، چغلي وغیره دي الله پیدا کړي دي، خو لیکن که اوس یو بنده کوي نو دا فعل او عمل د بنده دی، نو دا به نه کوي. دویم جواب دا دی چې ختم د علت د پاره د ماقبل چې لا یؤمنون نه دی، لکه چې بعضې مفسرینو په حتیه سره لیکلی دي، بلکې دا نتیجه او تفریع ده په ماقبل باندې. لکه تفریع د سزا په ناکار عمل باندې، یعنی ته جزا ورکوي د ناکار عمل بندله، لکه الله به د ناکار عمل سزا ورکوي بندله. امام قرطبي او امام ابن کثیر ویلی دي چې امت اجماع کړی ده چې الله تعالی نسبت د ختم او د تفع ځان ته کړی دی په طریقې د جزا ورکولو د کفر د هغوی، لکه په سورہ نساء آیات نمبر 155 کې، او سورہ انعام آیات نمبر 110، او سورہ صف آیات نمبر 5 کې، او سورہ منافقون آیات نمبر 3، او سورہ تطفیف آیات نمبر 14. په دې ټولو آیاتونو کې د هغوی ناکار اعمال سبب ګرځولی دی د تفع او د تقلیب او د ضیع او کفر کولو دپاره، او جزا ورکول د قبیح عمل په قبیح چیز سره عین عدل دی، یعنی انصاف دی. قباحت پکې نشته، په دې کې څه ممانعت نشته. په قرآن کریم کې د قلوبو د کافرانو الله تعالی 25 اوصاف او احوال ذکر کړي دي، لکه انکار سورہ نحل آیات نمبر 22 کې دارنګې ډیر زیات ذکر کړي، لکه غالباً 25 ذکر کړي. او معنا د ختم دی ټولو اوصافو ته عام او شامل ده، د دې وجې نه دلته دا جامع وصف ذکر کو. د ختم القلب د کافرانو سره مقابل ربط قلب، ربط القلب د مومن دی چې هغه درجه د کرامت ده په وخت د مصیبتونو کې، چې زړه کلک وي په ایمان او توکل باندې، لکه په سورہ کهف آیات نمبر 14، سورہ قصص آیات نمبر 10 کې. ورپسې د آیات کې ذکر دی علی قلوبهم، لفظ د علی ذکر دی د پاره د تاکید د ختم او د احاطې د هغې په ټول قلب باندې، چې په ټول قلب احاطه کړې ده په زړه باندې،
د قلب نه تعبیر په فؤاد او په صدر یعنی په سینې سره هم کېدلی شي. نو صدر یعنی دا زړه محل دی د فؤاد. صدر څه ته ویلی کېږي؟ سینې ته. نو محل د فؤاد دی او فؤاد محل د قلب دی، ځکه چې فؤاد پرده د زړه ده او قلب محل د عقل دی په نزد د اکثر اهل علمو باندې. نو قلب په معنی د هغه عضو دی چې د انسان د سینې په ګس طرف کې کېښودلی شوی دی او په حدیث کې صلاح او فساد د نورو اعضاو په هغې باندې موقوف کړی ده. لکه حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. نو په دې وجود کې یو داسې حصه ده، یو داسې ټوکړه ده د غوښې چې هغه خرابه شو نو ټول جسد ورسره خرابېږي، او چې هغه سمه شو نو ټول جسد ورسره برابرېږي. نو هغه څه شی دی؟ وهي القلب، هغه زړه دی. او کله قلب په معنی د عقل سره راځي، یعنی ذکر د محل او مراد نه حال، لکه په سوره قاف آیات نمبر 37 کې. په دې آیات کې هم ظاهر داره چې قلوبهم په معنی د عقلونو سره دی، او دارنګ امام راغب په مفردات کې ویلی دي. ورپسې د آیات کې وعلى سمعهم دا معطوف ته په علی قلوبهم باندې، نو د ختم د لاندې داخل دی په دلیل د سوره جاسیه آیات نمبر 23. او ختم په غوږونو باندې دا دی چې هر کله دوی ته دعوت د توحید ورکېدی شي، قرآن ورته لوستلی کېږي، نو دوی هغې ته غوږ نږدي او غوږونه بندوي او هغه ور باندې بد لګي. لکه په سوره حمیم سجده آیات نمبر 4 کې، او سوره نوح آیات نمبر 7 کې، او سوره کهف آیات نمبر 101 کې چې ته کله قرآن بیانوي نو قرآن به پې بد لګي. وی مړه وي دا اوس د ځان نه بس هسې کار کتلی بل څه کار یې نشته، بس قرآن بیانوي، نو قرآن به پې بد لګي. نو چې قرآن پې بد لګي نو دام د دې د لاندې داخل دی. په چا چې قرآن بد ولګید او وی چې مړه دا بس د ځان له کار کتلی، نو ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى قصه ده، بس دیم د دې آیات ته لاندې داخل دی، په ده د کوپر پتوه لګي. او که ته ته قرآن بیانوي نو دی به ګوتې روالې او غوږونه به پې بند کي، نو غوږونه پې بیا بندوي. یا نن سبا بس هینډسپري به روالي میکونه، او چې دی نو په غوږ کې به کېدي چې زه پې قرآن نه اورم. نو چې دی پې دا قرآن نه اوري نو دی آیات ته لاندې دغه سړی هم داخل دی. مخکې نورو آیاتونو کې به هم د هغې وضاحت راشي چې دوی به د قرآن د اورېدلو نه او یا د آسماني تندر نه به دوی په غوږونو کې ګوتې منډلې. نو نن سبا چې ګوتې منډل نشته چې دی پکې ګوتې ومنډي، خو چې چا د قرآن د اورېدلو د وجې نه په غوږ کې هینډسپري کېښوده او هیډفون وغیره استعمال کو، یا ځان ته تیز نظم او تیزه ګانه ولګوله، وی چې زه پې دا قرآن نه اورم، نو دا سړی یقیني کافر دی، د دې آیات ته لاندې داخل دی. سوال بیا په دې ځای باندې راځي چې قلوب او ابصار یعنی زړونه او سترګې خو جمع ذکر کړی ده او سمع مفرد ذکر کړی نه، یعنی یو. نو یو جواب د دې مونږ کوو، یو جواب دا دی چې دلته مضاف پټ دی، یعنی مواضع سمعهم ځایونه د اورېدلو. دویم جواب دا مصدر دی او په مصدر کې مفرد ده او تثنیه او جمع یو شانی. دریم جواب د قلب یعنی عقل مدرکات معلومات ډیر قسمونه دي، یعنی د معلوماتو ډیر قسمونه دي. دارنګې د سترګو مبصرات ډیر قسمونه دي، لیکن د غوږونو مسمعات یعنی اورېدل صرف आवाज او د आवाज نه دي. د دې وجې نه مفرد ذکر کړی دی، یعنی غوږ خو په بل څه په اشاره باندې غوږ نه اوري، که ته ورته اشارې کوې، خو چې صرف आवाज ورته وکړي دی هغه आवाज اوري. او سمع په قرآن کې په معنی د غوږونو او په معنی د قوت سامعه او په معنی د مسموعه، او مصدر مبني للمفعول دی،
او په معنا د مصدری سره استعمالیږي. دا اول مثال لکه سوره نحل آیات نمبر 48 کې. د دویم مثال دا آیات ده. د دریم مثال سوره شعراء آیات نمبر 223 کې او څلورم سوره هود آیات نمبر 20 کې. نو چې څوک د قرآن نه ځان پټي، قرآن نه وي، د قرآن نه په غوږ کې ګوتې ږدي او قرآن بد ګڼي، نو هغه د آیات ته لاندې داخل دی. په دې آیات کې ورپسې وي وعلى ابصارهم غشاوه، خبر مقدم او مبتدا مؤخره ده او پوره جمله ده. ابصار جمع د بصر ده، کله په معنا د سترګو راځي لکه سوره نحل آیات نمبر 48 کې، او کله په معنا د بصیرت د زړه لکه سوره ال عمران آیات نمبر 13 کې، او کله په معنا د قوت باصره لکه وهو یدرک الابصار سوره انعام آیات نمبر 103 کې. دلته اوله معنا او دویمه معنا دواړه احتمالونه شته ده. بعضی ملګری پکې وایي چې بل په دې آیات کې غشاوتون ذکر ده. هغه غشاوه هغه څیز ته ویلی شي چې په هغې سره پټول کیدی شي، او هغې ته غطا هم ویلی شي لکه سوره کهف آیات نمبر 101 کې، او حجاب ورته هم ویلی شي لکه سوره حمیم سجده آیات نمبر 5 کې. لیکن فلفظ د غشاوه کې د غطا او حجاب نه زیاته معنی پرته ده، یعنی پوره پټولو، یعنی پوره پټول. او نکره ذکر کړی دا اشاره ده چې د داسې قسم غشاوه، یعنی داسې قسم غشاوه ده چې عام خلق نه پیژني، او هغه غشاوه داره چې دلیل د هدایت ته نه ګوري، یعنی دلیل د هدایت ته ګوري نه، داسې پرده ده عام خلق پیژني نه چې دا څنګه حساب دی، او نه ته پیدا اخلي بلکې مختیاړي او په قرآن اعتراض کوي لکه په سوره اعراف آیات نمبر 46 کې او سوره یوسف آیات نمبر 105 کې. نو دا داسې پرده ده چې عام خلکو ته په نظر باندې نه راځي. نو چې عام خلکو ته په نظر باندې نه راځي، د دې وجې نه الله تعالی دغه غوره وګڼل او دغه ذکر کړه. د آیات مختصر معنی ته غوږ کېدی پرون مونږ کړې وه، لیکن د دې مختصر یو څو خبرې پاتې وي نو هغه مونږ کولې، یو ربط پاتې او بل د دې مختصر یو څو خبرې. ختم الله مخر وهلی الله تعالی علی قلوبهم په زړونو دوی باندې، وعلى سمعهم او په غوږونو دوی باندې، وعلى ابصارهم او په سترګو دوی باندې غشاوة ناشنا پردې دي، ولهم عذاب عظیم او دوی لره عذاب دی لوی شان والا. غالبا چې صیغې د دې مونږ پرون ویلي دي، انشاءالله بعضې ملګرو ته به هغه یادي. ورپسې آیات ومن الناس او بعضې د خلکو نه من هغه څوک دي یقولو چې وایي آمنا مونږ ایمان راوړی بالله په الله تعالی باندې، وبالیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ باندې، وما هم بمؤمنین او حال دا دی چې دوی ایمان نه لري په زړونو کې، یعنی ایمان په زړه نه راوړي، بس هسې په خوله باندې وایي. ربط د دې آیات د مخکې آیات سره، یعنی د 8 نمبر آیات ربط د 9 سره، مونږ چې کوم مخکې وي د دې سره ربط څه دی؟ ربط دا دی آیات نه بحث د منافقانو شروع کیږي، او دا دریم قسم د خلکو دی چې په الضالین کې دوی ته اشاره شوې وه، او د دوی 15 اوصاف او احوال قبیحه ذکر کوي. هر کله چې دا د منافقانو یو قسم دی د کافرانو نه، نو د هغوی د مناسبت د وجې نه عطف کړو په ماقبل باندې په من الناس سره. او شربینی ویلی دی امام شربینی تفسیر شربینی کې، هر کله چې دا ډله ډیر خبیث کافر دی چې د کفر سره دوی نور بد اخلاق هم دی او اعمال قبیح پکې هم جمع کړي دي، د دې وجې نه د دوی ذکر یې په اوږده طریقه سره کړی دی د پاره د دې چې د دوی پټ خباثت
او پټ پټ خبایث د دوی ښکاره شي. او لفظ د الناس په قرآن کې هغه 241 یعنی 200 او 140 کرته ذکر دی. دا ربطو د آیات کریمه د مخ کې سره. وس منافق 3 قسمه دی. اول منافق چې د هغه په زړه کې شک حق او باطل کې فرق نشي کولی، دواړه ډلې ورته ښه ښکاري. داسې منافقان په مکه کې هم وو، لکه په سوره انفال آیات نمبر 49 کې ذکر دی. نو دا قسم هم کافر دی او خارج عن الاسلام دی. که دې ځان ته مسلمان وي، دی مسلمان نه دی، ځکه چې یقین د قلب یې نشته، د زړه یقین یې نشته. او دویم قسم هغه دی چې په زړه کې انکار وي د حق نه او کفر او شرک کوي، لیکن په ژبه باندې اقرار د ایمان کوي او د مؤمنانو سره په بعضې اعمالو کې شرکت کوي. داسې منافقان په وخت د غلبې د اسلام کې پیدا کیږي چې د خوف او د حرص د وغیره د وجې نه ایمان ښکاره کوي، د یارې نه. او یا وایي چې مړه کو مسلمانانو فتح وموندله نو موږ له به غنیمتونه راکړي، نو ایمان ښکاره کوي. او داسې په مدینه منوره کې پیدا شوي وو وروسته د واقعې د بدر نه، او دا هم کافر دي. او د دې دواړو قسمونو ته منافق اعتقادي ویلی شي. دا دواړه قسمونه چې دي دا کافر دي، چې یو هغه چې وي چې مړه مسلمان او کافر یو شان دي، او چې دی نو د حق او د باطل فرق نشي کولی، دیم کافر دی. او یا چې دی نو په زړه کې منافق دی، خو لیکن په ښکاره او ظاهري اعمالو کې چې دی نو مسلمانانو سره شریک دی، چې دی نو کله کله مونځ هم کوي، حج له پکې هم ځي او زکات او صدقات هم ورکوي، دا سړی هم کافر دی او چې دی نو د اسلام خارج دی، دغه منافق. دریم قسم هغه دی چې په زړه کې ایمان شته او په ژبه هم اقرار کوي، لیکن هغه ګناهونه کوي چې په هغې کې معنی د دوکې پرته وي، چې هغې ته علامات نفاق ویلی شي، نو هغه ته منافق عملی ویلی کېږي. هغه په اصل کې فاسق مؤمن دی، یعنی عذاب بوله ورکولی کېږي، دغه سړی فاسق دی او کافر نه دی چې د اسلام ورسره خارج شي. ورپسې الناس ذکر کړی، بعضو اهل لغت ویلی دي چې دا ماحوظ دی د نوس نه، او هغه په معنی د حرکت دی. او چا ویلی دي چې د نسیان نه ماحوظ دی، او چا ویلی دي چې د انس نه یعنی مینه کولو نه اخیستلی شوی دی. بهرحال الناس اسم جمع ده د انسان ده. من یقول ورپسې د آیات کی ذکر دی. من یقول په قرآن کې دا قول د دې قول اطلاق په 5 طریقو سره دی. اول قول د الله تعالی یعنی کلام الله، لکه په سوره نحل آیات نمبر 51 کې. او دویم قول په معنی د وحی سره، لکه په سوره کویرت کې آخره سپاره کې آیات نمبر 19 کې. او دریم په معنی د قول لسانی فقط، لکه په دې آیات کې. او څلورم قول په ژبه او په زړه کې اعتقاد، لکه په دې صورت کې آیات نمبر 156 کې. پنځم په معنی د افترا سره، او هغه وخت کې چې ورپسې لفظ د الله راغلی، لکه په دې صورت کې آیات نمبر 69 کې. ورپسې آمنا بالله وبالیوم الآخر، آمنا بالله وبالیوم الآخر. دارنګه دعوت دوی د ایمان په کتابونو منزلو باندې چې مونږ ایمان راوړی دی په هغه کتابونو چې نازل شوي د برې نه، هغه په سوره نساء آیات نمبر 60 کې به ذکر شي. او ایمان بالرسول سره د اقرار د طاعت نه په سوره نور آیات نمبر 47 کې. او شهادت د دوی پر رسالت د آخري نبی باندې په سوره منافقون آیات نمبر 1 کې. دینه معلومه شو چې منافقان دعوی د ایمانیاتو کوي او کلمه د شهادت هم وي، لیکن دروغ باندې وي. نو چې په دروغ باندې تا چې دی نو کلمه وي ایمان دی راوړو، نو دا کلمه نه ده، ایمان نه دی.
په دروغه به وایي چې زه مسلمان یم نو لکه ته مسلمان یې خو په دروغه مسلمان یې اصل کې منافق کار چې دی هغه کفارو لکه کار چې دی هغه یهود او نصاراو لکه نو ته صحیح مسلمان نه په اصل کې تا دوکه ورکړه مسلمان لا په مسلمان دی قرآن بند کو قرآن لوستل دی به بند کړو او قرآن اورېده دی به بند کړو نو چې دا به تا بند کړو نو تا هغه منافق چې منافق اعتقادي نو چې ته منافق اعتقادي د دې آیات لاندې رالی نو د اسلام خارج وګرځېدی ورپسې په دې آیات کې وما هم بمؤمنین سوال دا راځي هر کله چې مخکې د دوی قول ذکر شو او په حدیث کې ذکر دی فاذا قالوها کلمه توحید یعنی فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم معلومه شو چې په دې قول سره انسان مؤمن ګرځي نو بیا د دوی نه نفي د ایمان ولې کړی دا سوال راځي دا په دې حدیث کې دا ذکر شو نو بیا ولې دوی کلمه د توحید وی نو بیا ولې نه پی وکړه جواب یو دا دی په دې قول سره صرف ایمان په احکام دنیاوی کې حاصلېږي او دلته نفي د ایمان عند الله مراد ده نیو جواب دا شو دویم جواب دا قول ته هل اعتبار وي چې ورسره منافی د ایمان موجود نه د کفر او شرک کارونه او دلته خو نفي د ایمان د دې د وجنه کړی دا چې ورپسې مناقصات د ایمان نور کارونه ذکر کړی دي یعنی چې نور کارونه د ایمان وسره ذکر کړی دي یعنی داسې بنه کوي چې ته په خوله باندې کلمه او کار د شرک او د کفر کوي نو داسې بنه کوي ورپسې وما هم بمؤمنین کې ایمان په معنی د تصدیق او یقین د زړه سره دینه معلومه شو چې اصل د ایمان شرعي تصدیق قلبي دی او تصدیق د منافقانو په زړه کې د دې تصدیق د منافقانو په زړه کې نه بلکې انکار وي یا شک وي دغه سي نفي د ایمان د دوی نه په سوره نور آیات نمبر 47 کې کړی دا نو داسې بنه کوي چې د ځان نه د منافق جوړ کړی دی او چې دی نو ځان منافق کوي او په خوله کې وایي چې زه خو مسلمان یم او په زړه کې چې دی نو بیا د نورې لوټې پرتې دي نو په خوله به هم مسلمان او په زړه کې به هم مسلمان په دواړو ځینو کې به مسلمان که داسې وایي چې نه زه په خوله کې چې دی نو مسلمان یم او په زړه کې به د مسلمانانو سره چل ول کوم نو د دې آیات ته لاندې داخل شو د اسلام خارجېږي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين دې کې مونږ ویلو چې د بعضې ملګرو دپاره مونږ یو څو ټکي وایو من یقول راغلی دی یقولو په اصل کې یقولو په وزن د یفعلو چې هم چو د دې راتو ینصرو سوا د واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم د ثلاثي مجرد اجوف واوی د باب نصر ینصرونا نو چې یقولو په اصل کې یقولون په دې و باندې چې دا کم پیش راغلی زما دا په د باندې درنه و دی و نه شو برداشت کولی نو دی ترا نقل کړه د قاف ته نو څه شو یقولو شو په دې کې قوانین لګېدلي یقولو تقولو والا او مضارع معلوم والا نو یقولو ته جوړ شوی دی دویم په دې آیات کې آمنا راغلی دی آمنا په اصل کې آمنا و دو همزاګانو یو باندې فتحه و یعنی زبر او دویمه چې دی نو هغه ساکن او غړندې په آمنا په وزن د افعلنا چې هم چو د دې راتو اکرمنا سوا د جمع متکلم فعل ماضی معلوم د ثلاثي مزید به محموز الفا د باب فعلنا تعلیل په دې کې شوی دی دو همزاګان راغلیو چې په هغې کې مونږ هغه یو حمزه الف وګرځو او هغه الف ساکینو نو هغه آمنا شو او نون هغه نون چې دی نو دوه نونونه راغلي آمنا نو دوه نونونه نو ادغام المتجانسین والا قانون پکې ولګېد نو یو نون په بل نون کې مدغم شو او شد په داخل شو د هغې د وجې نه نو یو حمزه چې دی هغه الف وګرځېد او بل چې دی نو یو نون بل نون کې مدغم شو نو آمنا ترنه جوړ شو
بل په دې کې آیات کې راغلي بمؤمنین، مؤمنین په وزن د مفعلین باندې چې هم چود دې راځي مکرمین، سیغه د جمع مذکر سالم اسم فاعل د ثلاثي مزید به محموز الفا د باب فعلنا دا چې دنو حمزه په و سره بدل کړي دا بمؤمنین دغه چې دنو وزن دی او باب دی هغه مونږ تاسو ته خو په دې باندې بعضی کسان پوهیږي. بیا په دې کې کته دا حمزه په و سره بدل کې نو دغه ویل پکې هم جایز دي د یو قانون د وجه نه چې دا قانون نوم دی رأس بؤسن والا دا هغه قانون په وجه باندې دا حمزه په و سره کله کله بدلول کېږي نو بیا به دې شوی چې بمؤمنین نو حمزه به تلری شي او به پکې راشي. دا و مختصر وضاحت د صيغو د آیات. وز د آیات لفظی ترجمه تغوک شي. ومن الناس او بعض د خلقنا من هغه سوکتی یقولو چوای آمنا مونږ ایمان راوړی دی بالله په الله تعالی باندې وبالیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ باندې وما هم بمؤمنین او حال دار چې دوی ایمان نه لري پزړونو کې یعنی پزړه کې ایمان نه لري او چې دینو آسه په خلو وي چې مونږ ایمان راوړی دی. ورپسې یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. بیان دو فریق ثالث روانو دو ومن الناس نا ما صفاتهم سره د هغوی د صفاتونه نو یو صفت چې دی نو هغه مخکې ومن الناس کې ذکر شو. دویم چې دی اوس د یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون نو دویم چې دی د دویم صفت په یخادعون الله سره ذکر کوي او بیا چې دی نو دریم به فی قلوبهم مرضون سره ذکر کوي. ربط د آیات د بل آیات سره د مخکې آیات سره ربط څه دی نو ربط په دې آیات کې د منافقانو دو صفات قبیحه ذکر کوي یعنی ذکر دی پکې موږ تاسو ته وې چې یو خداع او عدم شعور دی او دای بغیر د عطب نه ذکر کړی دی په طریقې د استیناب سره جواب دی د سوال یعنی د سوال پر راځین د هغې نه جواب کوي. سوال دا دی چې د دوی په زړونو کې تصدیق نشته نو په ژبه باندې د آمنا ویلو څه مقصد دی. جواب دا دی چې د دوی مقصد حدا یعنی دوکه ورکول د پاره د حرز د مال او د پاره د ځان بچ کولو د مؤمنانو نه چې بس ځان د مؤمن نه بچ کی او یاره دغه چې دی د مال د حاصلولو د پاره چې دی نو دوی په خوله باندې کلمه ووایي نو په دې سره سړی مسلمان کیږي نه دې نه وایي چې زه مسلمان یم نو دوکه به چې دی نو هغه مسلمان له نه ورکوي دوی چې دی نو دوکه مسلمان له ورکوي. یخادعون الله دوکه کوي دوی د الله تعالی سره. دا معنی کړی دا شیخ عبدالسلام رحمه الله خپل تفسیر کې. دویمه معنی زما استاد محترم مفتی مجتبی عامر صاحب بکولا د دې ټکی معنی یخادعون الله چل ول کوي دوی د الله تعالی سره. دو معنی مونږ وکړې یو د شیخ صاحب د شیخ عبدالسلام صاحب یخادعون الله دوکه کوي دوی د الله تعالی سره. دویمه معنی د مفتی مجتبی صاحب یخادعون الله چل ول کوي دوی د الله تعالی سره. والذین او ها کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی دی وما یخدعون او دوکه نه کوي دوی په حقیقت کې یعنی دوی دوکه نه کوي په حقیقت کې الا انفسهم مگر د ځانونو خپلو سره دوی د ځان سره په حقیقت کې دوکه کوي. وما یشعرون او دوی نه پوهیږي یعنی ټګي کولو د ځان سره یعنی په دې نه پوهیږي چې موږ د ځان سره ټګي وکړو او آخر هم ځان له غرق کو. د آیات کې ذکر دی شعور یشعرون شعور دې ته وایي چې په کار پوهیږي خو په نتیجې نه پوهیږي یعنی دا شعور په څاروو کې می ساروی په دې پوهیږي چې ما پر دې فصل وخوړ او خېټه مې پیدا کړه او ښکلي شین فصل ته لاړم او شنه ګیا مې وخوړه په دې خو پوه شو په دې کار باندې ځکه چې شعور پکې شته خو لیکن عقل یې نشته چې په دې باندې پوه شي چې پر دې فصل مې
خوړلی دی او چې مالک یې راشي نو چې بیا به راسره څه کوي. نو دا چې دی نو دا په څاروو کې شته شعور. او په څاروو کې دا شعور هم شته چې کله د خټ په سر او یا د غر په څنګ کې روان دی نو ځان بچ کوي، هسې نه چې د کمره په کته باندې ورغړمه، نو ځان بچ کوي د دغې نه، نو د هغې نه ځان بچ کي. شعور پکې شته، دا پته ورته لګي که د دې نه کته ورغړېدمه نو بیا چې دی نو زه به مرم او یا به خوږېږم، نو ځان بچ کوي د هغې نه. او دویم چې دی نو عقل دې ته وایي چې په کار هم پوهېږي او په نتیجه هم پوهېږي. لکه انسان چې دی ټوله ورځ پردی مزدوري وکړي او ټاټکي اوچت کړي او راخلاص کړي او چې دی نو غټې ګټې په بله واړئ، درنګ کې چې دی نو جبلونه او پلکونه ووهي نو ځان ستړی کی، خو په دې نتیجه پوهېږي چې ماښام بس کوم نو مالک په ماله 500 یا 1000 روپۍ دیاړي راکړي. دې ته ویلی شي عقل چې دی نو هم به په کار پوهېږي، هم به د هغې په نتیجه پوهېږي. او شعور دې ته ویلی کېږي چې په کار پوهېږي لیکن په نتیجه نه پوهېږي. او د دغه کافرو مثال داسې دی چې دوی نه په کار پوهېږي او نه په نتیجه پوهېږي. وما یشعرون ذکر کو، ما په معنی لا یعنی ولا یشعرون، دوی چې دی دوی د سره هغه شعور نه لري په څاروو کې چې کمی، نو چې دی نو عقل به څه ولري. د سر نه مونږ لفظي معنی کوو. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نوم د الله تعالی چې عام مهربان دی او خاص رحم کوونکی دی. ختم الله مهر وهلی الله تعالی علی قلوبهم په زړونو دوی باندې، وعلى سمعهم او په غوږونو دوی باندې، وعلى ابصارهم او په سترګو دوی باندې غشاوة ناشنا پردې دي، ولهم عذاب عظیم او دوی لره عذاب دی لوی شان والا. ومن الناس او بعضې د خلکونه من هغه څوک دي یقولو چې وایي آمنا مونږ ایمان راوړی بالله په الله تعالی باندې، وبالیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ باندې، وما هم بمؤمنین او حال دا دی چې دوی ایمان نه لري په زړونو کې. یخادعون الله دوی دوکه کوي د الله تعالی سره، یعنی چل ول کوي د الله تعالی سره. والذین او هغه کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی، وما یخدعون او دوکه نه کوي دوی په حقیقت کې الا انفسهم مگر د ځانونو خپلو سره دوکه کوي. وما یشعرون او دوی نه پوهېږي، یعنی دوی شعور هم نه لري، په هېڅ نه پوهېږي، یعنی ټګي کوي دوی په اصل کې د ځان سره، لیکن په هغې باندې پوهېږي نه. وسی مخ تیاړي او په قرآن اعتراض کوي، لکه په سوره اعراف آیات